مخکې رکوګانو کې د حضرت نوح علیه السلام واقعه ذکر شو. اوس په دې ځای کې د حضرت هود علیه السلام د قوم واقعه ذکر کېږي چې هغه قوم عاد. د حضرت نوح علیه السلام په زمانه کې چې کله طوفان نوح راغی او سوای د هغه اتیاو کسانو چې کوم د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې سوارو نور ټول هلاک شو. او بیا دغه د نوح علیه السلام د اولاد نه دغه نسل مخکې وچلېدو او د حضرت نوح علیه السلام او د حضرت هود علیه السلام په منځ کې 700 کاله 700 سال فاصله وه. د نوح علیه السلام نه بعد د خلک فرمانبردار او موحدین یو سلسله وچلېدو. بیا چې کله دغه قوم عاد ډېر زیات مال حال فصلونه او باغات او نعمتونه د دې نه مستفید شو، نو د دوی چې کوم مشر به وفات شو نو د هغې به یو خاکه یو نقشه به یې جوړه کړه او هغه به خپل عبادتخانو کې به کېښودل یادګار په طور باندې. او بیا د دوی چې کوم مخکې نسل وچلېدو رفته رفته هغوی بیا د دغه د مشرانو هغه تصویرانو نه د هغوی هغه نقشونو نه امداد غوښتل او د هغې نه دعاګانې غوښتل. بیا رفته رفته دې ځای ته خبره ورسېدو چې د هر یو څیز دپاره د هر مشکل دپاره یو جدا بت مقرر کو چې د هغې پوجا پاټ به یې کوو او د هغې نه به یې غوښتنه کوو. د باران دپاره بېل وو، د بیمارۍ دپاره بېل وو، د هر ضرورت دپاره بېل بېل خدایان او بتان مقرر کو. نو الله تبارک وتعالی هم د دوی د قوم نه حضرت هود علی نبینا و علیه الصلاة والسلام مبعوث وفرمایل. او دوی چونکې مالی لحاظ سره ډېر زیات مستحکم نو د دوی هغه تکبر سبب هم دغه مالی استحکام هغه بدني استحکام هغه د دوی د تکبر سبب وګرځېدو. دومره حده پورې مال او دولت او دومره حده پورې جسمانی قوت او طاقت الله سبحانه وتعالی دوی ته ورکړی چې دوی ګویا شو چې یاره من اشد منا قوه، موږ نه زیات طاقت والا څوک کېدی شي. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل اولم یروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. دوی ګوري نه چې الله سبحانه وتعالی دوی لره پیدا کړی دی هغه د دوی نه زیات طاقت والا دی، زیات قوت والا دی. بهرحال دا د انسان یو کمزوري ده چې کله دی مالی لحاظ سره بدني لحاظ سره مستحکم شي نو دی په تکبر کې مبتلا کېږي. الا ماشاء الله وقلیل من عبادی الشکور. شکرګزار بندگان هغه کم وي چې اسوده حالۍ کې او مالدارۍ کې او د صحت په زمانه کې او د عافیت په زمانه کې د الله رب العالمین د نعمتونو قدرداني کوي. هغه ډېر کم خلک او هغه کامیاب خلک وي چې کوم خلک د اسودګۍ په حالت کې د مالدارۍ په حالت کې د صحت په حالت کې د الله تبارک وتعالی د نعمتونو شکر ادا کوي. نو دا قوم عاد چې کله د مادي ترقۍ عروج ته ورسېدو او دغه شانتي صرف مال حال نه بلکې جسمانی قد و قامت هم الله تبارک وتعالی دوی ته ډېر زیات مضبوط ورکړی ځکه وایي چې من اشد منا قوه. نو حضرت هود علیه السلام دوی ته تشریف وروړو او د شرک نه یې منې کړو. ای زما قومه د یو الله عبادت کوئ، د الله نه سوا ستاسو بل معبود نشته دی او تاسو دا ټولې خبرې د ځان نه جوړوئ لګیا یې. بهرحال حضرت هود علیه السلام دوی ته دعوت د توحید ورکړو او ورسره خپل مسلې وضاحت دا وکړو چې زه تاسو ته خالص د الله رضا دپاره دعوت ورکوم. تاسو ته په دې دعوت ورکولو کې زما څه مقصد نشته دی، زما اجر او بدله ماته الله تبارک وتعالی راکړي او تاسو استغفار وکړئ توبه وباسئ د دې شرک نه د دې ګناهونو نه. الله تبارک وتعالی به په تاسو باندې نزول رحمت وکړي، باران به تاسو باندې وکړي. 3 کالو نه په دوی باندې الله سبحانه وتعالی د رحمت باران بد کړو. نو چې کله باران رحمت ودرېږي نو بیا انسانانو ته غور او فکر پکار وي، استغفار، توبه، صدقه، خیرات، رجوع الى الله. د باران ودرېدل دا د الله تبارک وتعالی د ناراضګۍ په علاماتو کې یو لوی علامت دی. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي چې وجعلنا من الماء كل شيء حي. د اوبو په ذریعه باندې هر څیز د موږ ژوند ورکړی. نو که هغه انسانان دی، که هغه نباتات دی، که هغه هر یو مخلوق دی، الله تبارک وتعالی دغه باران او د دې اوبو په ذریعه باندې هغه تر تازه ساتي، هغه ژوندي ساتي. نو چې کله دغه باران رحمت ودرېږي نو د دې ټول کائنات رونق هغه چې دی مانند شي، هغه بیکاره شي، هغه بې خونده شي او یو قدرتي ماحول داسې افسردګۍ او د غم ماحول فطري طور باندې پیدا شي. تر څو پورې چې رب کائنات خپل د رحمت باران ورولی نه نو هر طرف ته افسردګي او هر طرف ته ګرد و غبار او هر طرف ته امراض او بیماریانې دای. لہذا الله تبارک وتعالی قوم عاد ته هم فرمایل موږ تاسو ته هم دغه
ترغیب دی چې کثرت سره استغفار وویل شي چې کله باران رحمت ودرېږي دا د الله جل شانه د ناراضګۍ په علاماتو کې لوی علامت دی. نو فرمایي چې تاسو استغفار وکړئ نو په تاسو باندې به باران کېږي. والى عاد او د عاد طرف سره ولګلو اخاهم د دوی ورور هود علیه السلام، قومي او علاقایي ورور، مذهبي او دینی او ایمانی ورور نو بلکې قومي او علاقایي ورور. دا کېدای شي چې یو کافر وي، یو سیک وي، یو هندو وي، یو عیسائی وي، ښکاره چې کوم کافر وي هغه زموږ قومي او علاقایي ورور کېدای شي. البته چې کوم ګستاخ کافر وي هغه ته ورور نشو ویلی، هغه د دین اسلام دشمن وي، ګستاخ کافر، مرتد او زنديق کافر چې هغه سره د سوشل بایکاټ حکم دی په اسلام، هغه سره ورورولي نشته، هیڅ قسم هغه سره چې دی نرمي او هغه سره تعلق او دوستانه چمګون تعلق هم هغه سره اجازه نشته. نو چې کوم د الله او د الله د رسول او د دین اسلام ګستاخ کافر وي، هغه مرتد، هغه زنديق مرتد کوي، هغه سره چې د هر قسمه د سوشل بایکاټ حکم دی په شریعت کې. لہذا یو عام کافر دی چې مخکاره کافر دی، هغه زموږ قومي او علاقایي ورور دی. نو دا هغه ته ویل شي قومي او علاقایي، څنګه چې حضرت هود علیه السلام کو فرمایلی شو، حالانکه قوم مشرک دی، والله تعالی وایي چې د دوی ورور یعنې قومي او علاقایي ورور. قال دیو یا قوم زما قوم اعبدوا الله، عبادت کوي تاسو، ما لكم نشته تاسو د پاره من اله غیر هیڅ یو معبود سوا د دنا، ان انتم الا مفترون، تاسو مگر د ځان په خبر جوړونکي. یا قوم زما قوم لا اسالکم، نو غواړم تاسو نه علیه اجر، په دې دعوت باندې، په دې تبلیغ باندې اجر، ان اجریا نه زما اجر الا علی الذی، مگر په هغه ذات دی فطرنی چې زه پیدا کړم. افلا تعقلون، پس تاسو عقل نه لرئ. ویا قوم زما قوم استغفروا ربکم، بخنو غواړئ د خپل رب نه، ثم توبوا الیه، بیا رجوع کړئ هغه طرف ته. یرسل السماء، هغه راولېږي د اسمان نه، علیکم په تاسو باندې مدرارا، په شیبو شیبو باران. ویزدکم، او زیات به تاسو، قوة الى قوتکم، تاسو په موجود طاقت په موجود طاقت کې. ويزيدكم او زیاد بکړي قوة طاقت الى قوتکم، تاسو په دې موجوده طاقت کې. ولا تتولوا، او مخ ما اړوي تاسو مجرمین ګناهګاران شوي. نو د حضرت هود علیه السلام واقعا، او بیا د هغې د قوم طرف نه جواب، او بیا نور سورتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی په دې قوم باندې کوم عذابونه راغلل د هغې ذکر هم فرمایلی. او موږ اوس تاسو لپاره ترغیب دی، دعوت فکر دی چې قوم هود، قوم عاد، هود علیه السلام قوم ته الله تبارک وتعالی څونه مال، دولت او دغه شان دي د مادي وسایل او اسباب او د قدونه او صحت او عافیت ته هر څه الله تبارک وتعالی هغوی ته ورکړو. خو چې کله هغوی په تکبر کې مبتلا شو، من اشد منا قوه، موږ نه زیات طاقت ولا څوک کېدای شي، خپل طاقت باندې غرور او تکبر یې وکړو، کبر او لویۍ وکړه، الله رب کائنات هغوی باندې عذاب راوستو او هلاک. نو دغه مال، دولت، صحت او حکومت او بادشاهي او دغه باغات او دغه فصلونه او دغه اوږده قدونه او دغه مضبوط او مستحکم صحت او دغه جسمانی او مالی قوت او طاقت د هغوی په کار رانغلي. ځکه الله تبارک وتعالی دغه واقعات ذکر کوي چې یو مسلمان سره هر وخت د دې خبرې یره وي چې یاره زما مال هم فانی دی، زما دولت، زما صحت، زما عمر، زما ژوند دا فانی دی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. د یو مؤمن تصور دا پکار، زما محبوب پیغمبر وایي چې ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، بشکه زما قربانی، زما منځ او دغه شانتي زما مرګ او زما ژوند لله رب العالمین، خاص د الله دپاره دی، لا شریک له. چې کله انسان د دعا دپاره لاس اوچت کړي نو بیا دا لاسونه داسې پوره پوهېږي چې یاره زه د الله تبارک وتعالی نه څنګه سوال وکړم، دا لاسونه د الله راکړي شوي، دا مال دولت الله راکړی دی، رزق الله راکړي، د ایمان دولت الله تعالی ماله راکړی دی. زما خپل ذاتي څه شی دی چې زه په هغې باندې د الله جل شانه سوال وکړم، زما ذاتي څه شی دی چې د الله تبارک وتعالی په وړاندې وسیلې په طور باندې پېښ کړم چې یا الله دا ما ستا دپاره ما کړی دی. هر څه د الله تبارک وتعالی راکړی شوي دی. د دې ژبې چې کوم قوت ګویایي ده دا د الله تبارک وتعالی راکړه ده. انسان چې تصور وکړي نو یو شی داسې نشته چې هغه انسان وایي چې دا زما کمال دی او دا زما ذاتي محنت دی چې زه الله پاک ته پېښ کوم. نو زمونږ دا یو ساه انسان بدن ته دننه راتلل او د الله تبارک وتعالی په حکم سره بیا بهر راوتل او واپس بیا وجود ته راتلل، نو دا یو ساه ته دپاره موږ د الله تبارک وتعالی محتاج یو. نو بیا څرنګه انسان غرور وکړي او تکبر وکړي او لوی وکړي. بهرحال د قوم عاد په دې واقعات دعوت فکر دی موږ تاسو ته چې د مسلمان شان دا دی چې هغه عاجزۍ سره، تواضع سره، انکسارۍ سره د نعمتونو قدرداني وکړي، شکر پرې ادا کړي چې دا نعمتونه ورته نور هم زیات شي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.